نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل عرفات ته وختلو الله محبوب مسکه شلو وی خاندل صحابی عرض کے قربان والے دے وخاندل حضور فرمائی جبریل راغے او ما ته وی چکل په مقام عرفات باندې بنده ودرېږي نو رب کریم خو خپل حقوق لخت نه ور معاف کړي خو چې بر راوخیږي نو د بندگانو چې څومره حقوق هغه حقوق هم الله ور معاف کړي وی څنګه ور معاف کړي خو د بندگانو حقوق وي اخو د بندگانو حقوق هغه څنګه ور معاف کړي و یا رب کریم داسې ور معاف کړي چې په ورځ د محشر چې په چا باندې حق کیږي هغه ته به الله رب کریم فرمای د حق په بدل کې زتا ته جنت درکوم او جنت کې د ستا خوښ کور درکوم ته د خپل حق د ته معاف کوي نو دی به یا رب زه څه کوم په خپل حق باندې چې ته ما باندې دومره انعام کوي ما خپل حقوق ور معاف کړي دي نو رب کریم په دې اعتبار سره هغه بندگانو حقوق هم ور معاف کړي نو ما عزتمندو په زړه کې یوه چاشني ساتل پکار دي یو محبت ساتل پکار دي چې ما ته هم دا ځای نصیب شي بیا د دې کور طواف کله شروع شوی دی دا هم اورئ حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبې طواف کولو په دې کې یو سړی راغی هغه وای حضور دا طواف چې دی دا ولی کیږي او دا کله شروع شوی دی د خانه کعبې طواف چې دی دا ولی کیږي دا کله شروع شوی دی د جواب ورنکړو یو ځل یې تپوس وکړو بل ځل یې تپوس وکړو بل ځل یې تپوس وکړو جواب یې ورنکړو کله چې اوواړه چکرې مکمل کړې آب زمزم اوبه یې وڅکلې کېناستو امام زین العابدین څوک دی دا د امام حسین زوی دی د حضرت امام حسین زوی د امام زین العابدین چې کېناستلو وایي څه شو هغه سایل چا تپوس یې کول ور ویې غواړئ راویې غوښتلو وایي نوجوانه څه دی وایي حضور د خانه کعبې طواف کله راسې شروع شوی دی او دا ولې کیږي وایي ته د کوم ځای یې وایي زه د شام علاقې یم له شام نه راغلی یم وایي ای شامیه زه تا ته خبر کوم خو ته به له مانه صحیح روایت کوې غلط روایت په مانه بعد بیا نه بیانوې واوره کله چې الله رب کریم وفرمایل انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې خپل نائب جوړول غواړم نو فرشتو وی یا رب نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک یا الله انسان څه د پاره پیدا کړي موږ د تا پاکي بیانو موږ د تا لوی بیانو او دی به څه شی کوي دی به قتلونه کوي ویسفک الدماء وینې به تویوي په ځمکه مخ باندې نو الله رب کریم ورته وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون زه هغه علم لرم فرشتو چې تاسو یې نه لرئ نو فرشتو وی الله له موږ نه خفه شو په دې خبر باندې نو اوه کاله فرشتو بیت معمور طواف وکړو عرش لاندې زبرجد نه چې کوم الله رب کریم کور جوړ کړی دی او دې عین لاندې په ځمکه باندې خانه کعبه دی اوه کاله فرشتو دا طواف وکړو اوه کاله چې طواف وکړو نو رب کریم ورته وفرمایل ای فرشتو اوس په ځمکه باندې ما دقسې کور جوړ کړئ نو دا د ځمکې او د اسمانونو له تخلیق نه 2000 کاله مخکې بیا الله رب کریم فرشتې راولېږلې او فرشتو بیا اوبو له پاسه بیا فرشتو د یاقوت کور جوړ کړو او الله رب کریم ورته وفرمایل چې تاسو اوس د دې طواف کوئ او دا به زما بندگان راځي او بیا به هغه طواف کوي نو بیا فرشتو په ځمکې مخ باندې پیل ازل طواف شروع کړو په هغه وخت کې چې کله څه وخت الله رب کریم 2000 کاله مخکې ځمکه او اسمانونه رانه پیدا کړ دا یو داسې کور دی امام زین العابدین ورته فرمایي او دا طواف څه دپاره کیږي دا دې دپاره کیږي چې یا ربه د ستا محبوب حکم کړی دی تا حکم کړی دی نو بس دې تاوېدلو کې خو موږ ته په ظاهر باندې څه نه ښکارېږي خو صرف او صرف دا د ستا حکم دی نو موږ دا عاجزي کوو تاویږو الله محبوب چې کله مکه فتح کړه اوس د طواف په اولنیو
اولنیو رکعتونو کې په اولنیو په درې چکرو کې سای کېږي منډه شانته منډه به وهه او دا سلور چې دی هغه کې به داسې عام حالت کې بروانه دا ولې کله چې مسلمانانو مکه فتح کړه نو کافرانو هم ورته کتلو مسلمانانو طواف کولو نبی علیہ السلام فرمایل ای زما صحابه او کافران چې داسې اونو وایي چې مسلمان کمزوري شوی دي لہذا تاسو اولنیو په چکرو کې بس کوي تاسو بس سای کوي څه شی به کوي د خپل اوګي بڑا کوي نور به نارمل قدم علی چې دوی ته پته ولګي چې ډیر تکلیفونه مسلمانانو تیر کړی دي خو نه هم حوصله مضبوطی دي او رب عبادت لپاره تیار دي الله رب کریم دې مونږ ته دا کور کتلو توفیق نصیب کی ما عزت مندو الته هم تک کوشش کوي دلته هم جماعتونه آبادوي مدارس آبادوي دا زمونږ د جون سرمایه دي زمونږ د آخرت سرمایه دي په ورځ د آخرت په مونږ د پاره د سکون ذریعہ وي زمونږ یو مولانا صاحب قدرمند راغلی دی جمعات جوړوي چنده به کوي بار به ولاړي تاسو ښه تعاون ورسره وکړئ الله کور نبی علیہ السلام فرمای من بن الله مسجدا بن الله بیتا فی الجنه سوک چې یو کور د الله جوړ کی الله بدخ سړی د پاره په جنت کې یو کور جوړ کی رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی